بله ورځ به یوه ویډیو کتله چې په عدالت کې د یو ښځې او د خاوند هغه طلاق وشو، هغه بچي چې هغه په مور پسې جاړي او هغه یې په زور را روان کړي دي. ذلیله او رسوا شوې ټول جهان در پسې خاندي، لږ ځان ته فکر وکړه مړه ځان در پسې خاندي. پېښور کې چې کومه بده پیښه راغلې ده، یو بدبخته لګېدلی دی، هغه خپله ښځه او خپل د شپږو میاشتو بچی د قربانۍ په چاړه باندې حلال کړي دي. څومره د افسوس مقام دی ملګرو، د قربانۍ ورځې را روانې دي، خو د انسانانو قرباني چې کومه ده نو دا الله جل شانه په حقه ټیم باندې ودرولې وه، په کوم ټیم باندې چې په موږ باندې دا قرباني چې د چا وس کیږي. په هغه ټیم کې الله جل شانه د اسمان نه یو ګډ راولېږو او د اسماعیل علیه السلام هغه زندگی بچ کړه، ځکه چې د انسان قرباني نه و پکار. الله جل شانه یو امتحان کو په ابراهیم علیه السلام باندې. دا بدبخته د انټرویو د سره شریک کومه، دا لږه واورئ، بیا داسې ډېرې ضروري خبرې کوم، خو ویډیو به شیر کوئ، ځکه چې موږ صبر نه کوو او چې کله صبر نه کوو نو د هغې انجام بیا دا وي. اول نه ښځې سره مې نږدې پروت و، بس هغه چې څنګه حلاله شوه، بس هغه ټوپ وواله چاړه په دې راغه، بس دې مې دغه څه ټایم چې ډېر دا چاړه په دې مرۍ وله کې غوسته وم، دا ښځه او دا بچي دې دله څه جړه مړه ونه کړه، بس ښځې مې یو ټوپ ووالو او نور څه یو چغه یې وواله او نور یې څه ونه ویله. پیمانه یې خود پیمانه به ذلیله یم، ذلیله یم ذلیله. دا چې کار څوک کوي بس وشو. مخکې سوچ نه و که نه؟ خلک دې هم ګوري، تا خو داسې کار وکړو چې یو چاړه وه چې تا راوړه چېرې غټ اختر کې به پې څاروې ما هم دې لپاره وړه، ما ویل نوې چاړه چې پلار مې پرې قرباني وکړي، موږ هر کال چیلی لالو. ما ویل نوې زه پلار راته وویل وایي چاړې خو ډېرې وې، تا پې څه کوله وایي ظالمه. وایي کله چې د دې ښځې او د خاوند بې اتفاقي راشي نو په حقه ورځ باندې شیطان چې کوم شیطان دا کردار ادا کړی د ښځې او د خاوند په منځ کې بې اتفاقي راوستي، نو مشر شیطان هغه له په حقه ورځ باندې په ولي باندې اټپول ورکوي. که خیال یې کړی کله چې په دې عام چاپېرچل کې یو بچی یا چې هر څوک او ښه کردار ادا کړي نو مشر ورله په ملا باندې لاس کیږي، وایي آفرین بهترین کار دی وکړو. نو چې کله د ښځې او د خاوند بې اتفاقي راشي نو په دقه ورځ باندې هغه شیطان ته شاباسي میلاویږي چې تا ډېر بهترین کار وکړو. اوس که ته وژاړې، اوس که ته چغې ووې، که هر څه وکړې، که دا ځمکه او اسمان هم په ځان باندې یو کې، ستا هغه بېوسه ښځه واپس د قبر نه راپاسي. کله چې مې وایي دا ماشوم حلاله و نو وایي د ټوپ وخو، نو وایي ځکه مې حلال کو. داسې قسم خلک دی یار. دا افغانی دی زمونږ دغه رور په پېښور کې اوسېږي او دا چاړه مې قربانۍ له راوړې وه. شیطان الله جل شانه ولې داسې ذلیله کړی دی؟ ځکه ذلیله کړی دی چې شیطان تکبر وکړو. او تاسو به داسې ډېر خاوندان لیدلي چې هغه په ښځو باندې ځان اوچتوي، تکبر کوي، هغه خپله ښځه چې کومه وي نو هغه په داسې طریقه باندې ساتي چې د غلامۍ غوندې ژوند هغه ښځه بیا هم د هغه خاوند سره تیروي، خو تکبر کوي. او بله ورځ به یوه ویډیو کتله چې په عدالت کې د یو ښځې او د خاوند هغه طلاق وشو، هغه بچي چې هغه په مور پسې جاړي او هغه یې په زور را روان کړي دي. سیټ کې تاسو ته دا ویډیو ښکاري. نو الله جل شانه شیطان ولې ذلیله کړو؟ ځکه ذلیله کړو چې هغه تکبر وکړو. نو داسې ډېر خاوندان شته چې هغه په ښځو باندې ځان چوت حسابوي او د ښځې سره داسې قسم کردار ادا کوي چې هغه د کتلو نه وي. او دغه زنانه تاسو سوچ کوئ چې په دغه ټایم کې به اخر د دې نه کومه داسې عظیمه غلطي شوې وه چې د دې په مرۍ باندې چاړه کېښودلې شوه او یو چغې وهلې ده، بس نور یې داسې ویلی هم نه شو، ځکه صرف یو چغه وهلې ده، نور یې د باندې وس نه رسېدو. او ستا چې کم ظلم او کم بربریت و نو هغه هغې ته واضح و چې دا ظالم دی، دا ما نه معاف کوي. نو ځکه یې درته هېڅ هم نه دي ویلي، او که ویلی وې نو څه به یې درته ویلی وې. نو چې کوم کسان هم تکبر کوي، په خپله ښځه باندې غرور کوي،
او هغې باندې ځان چوت حسابوئ نو ګوره دا یاد ساتئ چې د هر یو څیز تپوس شته د دې به نه الله پاک تپوس کوي. الله پاک د صبر تلقین ورکوي مسلمانانو ته، وایي صبر کوئ. د صبر میوه وایي خوږئ. تاسو اورېدلي که نه خلک وایي د صبر میوه خوږئ. نو د صبر میوه څنګه خوږئ؟ د صبر نه دی کړی، د ده ضلالت وګورئ. په هتکړو کې پرېوتو، خپله ښځه هغې بیله، خپل د غېږې بچی هغې بیلو، د دوو مسلمانانو قتل پې راغلی. د یو انسان قتل کول د ټول انسانیت قتل کول دی. نو که ته صبر کړی وې نو دغه میوه به ورته میلاو شوې وې چې نه به دا قاتل وې نه به د خپلې ښځې جرمداره وې. هغه ښځه هم لاړه د دې دنیا نه. بیا وایي په هغې پسې د پلار کور کسان راله وایي هغوی هسپتال ته ویوړه، خو بیا په هغې کې څه نه و. نو صبر کوئ ښه، صبر ډېر ښه. د صبر تلقین هسې اسلام نه ورکوي. تاسو ته مو وویل که نه چې دا میوه خوږئ، نو که چېرې دی لږ صبر کړی وی نو ته به ډېر غټ خوږوالی میلاو شوی وی. یو هغه بچی چې د شپږو میاشتو چې هغه لا سترګې یې غړولې دي هغه هم د دې دنیا نه لاړی. هغه ښځه چې د سره به څومره د تکلیفونو ژوند تېر کړی هغه هم د دې دنیا نه لاړه. نو صبر کوئ. الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. د قربانۍ ورځې را روانې دي، خو د انسانانو قرباني مه کوئ ښه. دا الله جل شانه منې کړې ده. د څاروو قرباني وکړئ که چېرې وسم کېږي. درته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله